Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah abadiyun azaliyun sarmadiyun la awwala lahu wa la akhira lahu la zidda lahu wa la nidda lahu wa la mumidda lahu la bashira lahu wa la nadhira lahu wa la wazira lahu wa la mushira lahu wa ashhadu anna sayyidana wa sanadana wa nabiyyana wa maulana wa aulana wa a'lana wa ajlana wa habibana wa habiba rabbina Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi ajma'in amma ba'du fa a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim wa dhkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah innallaha kana latifan khabira wa qala an-nabiy sallallahu ta'ala alaihi wasallam man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din wa innama ana qasimun wallahu yu'ti rawahul Bukhari. Intihai qabil qadar muazzaz ulama'i kiram aw awamu musulmanan uruno aw da pardena afwa aw ridunku musulmanano khwendo aw mendo da cenan munga utaso
د دې پنځپیر کلی د توحیدی مسجد کې د الله په دې کور کې راجمعو د دې باعث او سبب تاسو ټول ته واضح دی او معلوم دی چې دلته په دې محله او دې کلی کې د الله عظیم احسان دی یو عالمی درس دی په دې پنځپیر علاقه چې دا غینا د ټولي دنیا خلق پیدا اخلي بیا دا غي درس شاخونه دي او الحمدلله د پنځپیر په هر محله کې د قران عظیم او د سنت او د رسول الله سلام درسونه کیږي د بنینو هم او د بناتو هم جمعتونو کې بیل کورونو کې بیل محلو کې زمون دارور برادر محترم مولانا خطیب باور خان صاحب دای په کور کې د بناتو مدرسه ده د او د دنونه پای کې د الله د دین خدمت کوي سخویندو ترجمه سره او سناظری سره قران عظیم تکمیل تر رسولو پاغي سلسله کې دا اجتماع او پروګرام منعقد شوی دی پنځپیر کلی کې د بیان ضرورت دومره ځکه نه چې الحمدلله دلته هر وخت بیان دی او بیا دا دومره عظیمه اجتماع قریب 13 شو چې د دنیا د ګډ نه علما راغلو او په مختلفو موضوعاتو هغه بیانات وکړل هغه نه الحمدلله د دنیا په ګډ کې انوارات خارشول خدا د دې مرګرو حسن ځوان دی د دې میناوه د دې د حوصله افزایی د پاره د یو څو خبرو په اراده ستاسو مخ کې حاضر شو ورونو الله رب العزت مونږ او تاسو ته د ژوند لپاره یو ضابطه حیات اصول او قواعد را لېږلي دي او زمونږ نه دا مطالبه ده چې د دې مطابق په دنیا کې ژوند تیروي دغه اصول داغیز د کول پاغي باندې عمل کول دا زمونږ د ټولو ذمہواری ده کاغه نارینه دي کاغه زنانه دي ځکه مکلف ټول دي الله قرآن احادیث پیغمبر صلی الله علیه وسلم یواز رجال ته نور علی گلی الله رب العزت یواز سړی مکلف ندی ګرځولی الله پاک سړی او زنانه دواړه مکلف ګرځولی الله خپل حکمونه یواز په سړو ندی لازم کړي الله خپل حکمونه منل په سړو زنانو دواړو لازم ګرځولی دي پیغمبر علیہ السلام الله یواز سړو ته پیغمبر نور علی گله د زنانو هم پیغمبرو حساب کتاب به الله یواز د سړو سره نه کوي زنانو سره به هم کوي جنت جهنم یواز د سړو نه دي د زنانو هم دي نو په دغه بنیاد سړی به هم د الله د دین مهنت او کوشش کوي او ځان له د آخرت د ژوندۍ د جوړولو کوشش کوي زنانه به هم د آخرت د جوړولو کوشش کوي کم ځای نه به جوړي دا دنیا دارالعمل له دیږي کې به سړی هم عمل کوي زنانه به عمل کوي سړی به مهنت کوي زنانه به مهنت کوي سړی به د قران او سنت تعلیمات د کوي پاغي به عمل کوي زنانه به هم کوي کمن د اسلام په تاریخ نظر واچو نو چې څنګه سړو د الله د دین خدمت کړي دي نو زنانو هم کړي دي ابتداءً
رسول الله صلی الله علیه وسلم چې راغې او کله د الله د دین دعوت شروع کو اوله وحی رااله نو دا مسله اختلافی ده چې اول ایمان پر رسول الله باندې چا راوړو دا اکثر علماء رائے دا ده چې اول ایمان په نبی علیہ السلام چې راوړو نو هغه زنانه وه او هغه خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها د رسول الله سلام بیبي دا اوله مؤمنه وا چې دی په نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایمان راوړو او دارنګي اول شهادت چې د دین اسلام د پاره ملاو شوه دی نو هغه یو زنانی ته ملاو شوه دی اول قربانیوم زنانه ورکړې ده سمیه رضی الله تعالی عنها کمنګ وګورو ک سړو هجرت کړي دي حبشي ته تللی نو صحابيات هم تللی د الله د دین د پاره غي نوې چې موږ ته پکور کې دنه سوکا سم غږ نه کوي ک صحابه مدینه ته هجرت کړي نو صحابيات مهاجرات شتا ک صحابه jihad کړي دي نو صحابيات هم تللی دي او د مجاهدینو خدمتونه یې کړې دي په یو پړاو کې هم زنانه رستونه دي پاتې شوی کسړو قران زده کړي دي د رسول الله نه نو زنانو هم زده کړي دي کسړو احادیث او روایت زده کړي دي نو زنانو هم د نبی علیہ السلام نه ډېر روایت نقل کړي دي کله چې د احادیثو کتابونه ګوري نو د صحابیاتو هم پای کې ډېر روایت نقل دي دا یو کتاب نشتا چې کې د صحابیاتو نه روایت نه نقل نو څنګه سړو مونږ ته دین را رسولې دي نو زنانو هم په دې کې خپل کردار ادا کړی دی هغه احادیث نور ته رسولې دي چې ما د رسول الله نه دا حدیث اورېدلې دي دا مې اورېدلې دي دا مې اورېدلې صحابه کرام چې په مسلو کې بن شول مسله به مشکل رااله نو ایب حضرت عائشہ رضی الله عنها پسې سوال جواب ولېګو دا غینه به دا غي معلومات کو مطلب می داو چې دا د دین خدمت سړو او زنانو یو شان کړي سړو لهم ضرورت ده زنانو ته هم ضرورت ده حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ کوفی والا ته خط لیکلو خط کې وتسلی کی علموا رجالکم سورۃ المائدہ وعلموا نساءکم سورۃ النور اے د کوفی خلقو سړو ته سورۃ المائدہ وخای سړی په سورۃ مائدہ خپوا کوي وعلموا رجالکم وعلموا نساءکم سورۃ النور او زنانو ته سورۃ النور وخای وجسدا سړی په سورۃ المائدہ خبر کئ سړو زندگی بهر دا مال غټي پیسې غټي دولت غټي سورۃ المائدہ کې د حل حرمت مسائل بیانېږي سړو ته د حل حرمت مسائل خای چې هغه حلال حرام پیژني حلال خوراک غټي د حرام نزان ساتي خپلم حلال خوري بچولم حلال خوراک راوړي علموا رجالکم سورۃ المائدہ وعلموا نساءکم سورۃ النور او زنانو ته سورۃ النور خای اې کې د ستر او د پردې مسلې دي چې هغه پوښي چې د چانه به پرده کو د چانه به پرده نه کو الله اکبر چې په کومه خبره پوښي نو علم دغه چې عمل کوي حلال حرام دیو په جندل نو حلال بکې د حرامونو بزان ساتي د پردی په مسلې پوښوي نو طالب والا دا مسلې پیدا درکې علم پیدا درکې چې تبیا پاغه باندې عمل وکې علموا نساءکم سورۃ النور خپل به بیانو ته سورۃ النور خای نو ګوره داینه دی ویلی چې صرف سړی پوها کوي زنانو ته ضرورت نشتا سړو ته غا مسلې بیانوي چې کومه مسلې د سړو د پاره حمیدي زنانو ته هغه مسائل بیانوي چې کومه مسلې د زنانو د پاره حمیدي او ضروری دي سړی هم دین ته محتاج نو زنانه هم دین ته محتاج ده قرآن عظیم داسی کتاب اللہ را لے گلے
چې دې کې د سړو مسائل شته په دې کې د زنانو مسائل شته دې کې هغه مسائل شته چې کم د سړو د زنانو په میس کې مشترک دي نو لہذا قرآن سړو د پارم ضروری دی د زنانو د پارم ضروری دی الله الله بخاری شریف د احادیث کتاب دی امام بخاری رحمت اللہ علیہ کتاب العلم کی ناشنا کار کئی د علم فضائل ذکر کئی د علم مسائل ذکر کئی د علم احکامات ذکر کئی او داغین جدا جدا مسائل مستنبط کئی مختلف روایات پا آغے کی راوڑی نو امام بخاری ډیر لوی فقیه ډیر لوی عالم ډیر لوی محدث امام بخاری کتاب العلم کې دا سی روایت هم راوړي پاغه بابونه قائمه چې هغه د زنانو د علم سره متعلق دي اشاره دی خبره تدا چې خلق کواشي چې علم یوازې سړو د پاره نه دی علم د زنانو د پاره ډیر اهم او ضروری شی دی زنانه به علم کوي امام بخاری باب قائمه باب تعلیم الرجل امته و اهله الله اکبر باب دې په بیان د دې کې چې سړی بخپل وینځه تا خپل اهل ته تعلیم ورکړي اهل داغه خزا ده داغه زامن دي نونه دي غلامان دي دا ټول پکې راځي قو انفسکم واهلیکم نارا په دې باندې علماء لیکل اهل کې ستا ټول ما تحت دي هر نارینه په دې مکلف دی هاي هاي چې هغه بخپلو کشرانو ته کزامن دي قانون دي حتی کې بیبیان دي ایله په دینی تعلیم ورکړي دینی تربیت ورکړي باب تعلیم الرجل امته و اهله او حدیث راوړي چې درې قسمه خلق دي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې غیله ډبل ډبل ثوابونه دي الله اکبر څومره خوش نصیب خلق مشتا چې هغه په یو عمل باندې په یو غشي باندې دوه ښکارا کوي په یو عمل باندې ډبل ډبل ثوابونه ملاويږي نبی علیہ السلام فرمایي درې قسمه خلق دي چې له ډبل ډبل ثوابونه دي نو یو پکې هغه سړی دی چې هغه سره وینځدا دا غوینځل تعلیم ورکا او ادب ولا ورکا خيستا ادب تعلیم ولا ورکا خيستا تعلیم ثم اعتقها بیا دا وینځه د وینځه توب نه آزاد کړه او پنیکای واغستا نو د پر ډبل ثواب دی یو د دی وینځه د تعلیم او د تربیت دویم دا وینځه د غلامۍ نه آزادول او داغي سره د نکاح کول ډبل ثواب ملاو شو امام بخاری دا باب راوړ فقه البخاری فی تراجمه د امام بخاری فقه چدا پویا چدا نو هغه په تراجم الابواب کې پرتا دا توجه کوئ په حدیث کې د امی ذکر راغله دی ورجل کانت عنده امه حدیث کې د اهل ذکر نه راغله د حری ذکر نه دی راغله او امام بخاری باب قائمه چې باب تعلیم الرجل امته و اهله محدثین توجه کوي محدثین وایي چې حدیث چې کوم امام بخاری راوړی دی نو د ترجمه الباب د یو جز سره موافقت لري چې امته ده خود اهله سره موافقت نه لري ځکه چې حدیث کې د اهل ذکر بالکل نه دی راغلی صرف د امی ذکر راغلی دی مطابقت رانغه د حدیث او د ترجمه الباب نو یاد ساتئ مطابقت ډیر خسته دی امام بخاری ډیر لوی محدث او ډیر لوی فقيه قانون دا دی چې د وینځه مرتبه د حره نه کم ده د وینځه مرتبه د حره نه کم ده د وینځه مقام د حره نه کم ده د وینځه مقام د خپل بیبي نه کم ده د وینځه مقام او مرتبه د خپل اولاد زامنو نه کم ده نو چې وینځه په تعلیم باندې ډبل ثواب ملاويږي امام بخاری په د چې د حره په تعلیم په طریقې اولاد ډبل ثواب ملاويږي
د وینځي په تعلیم ډول ثواب ملاويږي نو د خپل لور په تعلیم باندې په طریق اولا باندې ډبل ثواب ملاويږي نو ځکه امام بخاری په باب کې راوړل چې باب تعلیم الرجل امته واهله باب د په بیان د دې کې چې سړی به وینځي او اهل دواړو له تعلیم ورکړي حالان کې د اهل ذکر پکې نو خو چې په وینځه کې ثواب ده نه په حره کې خو په طریق اولا شو نو دا ما تعالی ترغیب دی لرا کوي ته خو ثوابونو پسې ګرځي کنه نیکی حاصله اجر حاصله نو توجه کوا کستا وینځ علم کی ستا بیبی علم کی ستا لور علم کی ستا زوی علم کی نو دا موایا چې مړه خپل ځان له ثواب دې مال پکې سړي ستا د دې بچی په علم کې ستا د لور په علم کې ستا د بیبی په تعلیم او علم کې ستا د وینځ په تعلیم او په علم کې هغه له خود ثواب دې تعلم ډبل ثواب دې خوش نصیبا ځان له کوشش وکا او خيار سړی چی کنه هغه ځان له لارې د ثوابونو جوړي الله الله ته خو ټول عمر ژوندې نه خپل بچو باندې تعلیم وکا نړو باندې تعلیم وکا خپل وینځي غلامان باندې تعلیم وکا تب مړ او تا پسې په ثواب روان ډبل ثواب امام بخاری باب قائمයි رحمت الله علیه امام بخاری رحمت الله علیه وای باب عزت الامام النساء وتعلیمهن باب دې په بیان د دې کې چې امام الله اکبر امام هغه زنانو ته واعظ کولې شي امام هغه زنانو ته تعلیم ورکولې شي چې څوک ګوره داونه وای حدیث کې لفظ د امام نشته حدیث کې لفظ د امام نشته حدیث کې خدا دی چې رسول الله په وړو کې اختر کې یالو اختر کې سړو ته تقریر وکړو خیال ادا چې زنانو باندې اورېدلې نو تلې دې زنانو ته مستقل واعظ کړي دې بیان کړي دې امام بخاری په دې حدیث باندې باب قائم چې باب عزت الامام النساء وتعلیمهن پدې کې اشاره ده دیتا توجه کوا امام بخاری داغه فقہ داغه په تراجمو کې نه چې دا د رسول الله خصوصیت یواز نه ده چې هغه زنانو تواس کوي زنانو ته بیان کوي زنانو ته تقریر کوي نه کد نبی وارث عالم دی امام دی په دین پويږي هغه هم دا جایز دي چې زنانو تواعظ او تقریر او بیان کوي او د سړو आवाज زنانو د پاره اوریدل ګناه نه ده د سړو आवाज عورت نه ده زنانه د پردې نه اخوا د نارینو درس اوریدل شي د نارینو بیان اوریدل شي د نارینو وعظ او نصيحت اوریدل شي رسول الله صلی الله علیه وسلم زنانو ته مستقل وعظونه او نصيحتونه کړې دي او دې کې دې نقطې ته اشاره ده چې رسول الله سلام یوازې سړو ته بیان نه دی کړی رسول الله چې څنګه سړو پیغمبرو نو د زنانو هم پیغمبرو سړو ته د الله د دین دعوت چلولې دی پیغام رسولې دی نو زنانو ته هم دا دعوت او پیغام رسولې دی نو د نبی وارث چې عالم چې هغه به یوازې د سړو امام نه هغه به یوازې د سړو استاد نه هغه به یوازې د سړو فکر نه کوي اپو کورونو کې د دې خويندو مېندو فکر بوم کوي هغه د پاره بوم یو وخت مقرر مستقل وعظ بزنانه او تکي دا د نبی د وارث د حق پرست عالم کار وای باب عزت الامام النساء وتعلیم الله الله امام بخاری دریم باب قائم ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ وی باب هل يجعل للنساء يوم على هدة في العلم باب دے په بیان د دې کې چې آیا زنانو د پارا د علم د خودو د پارا مستقله ورځ مقررول جایز دي که جایز نه دي امام بخاری باب قائم یو حدیث راوړي حدیث نه معلومیږي چې جایز دي نبی علیہ السلام ته زنانه رااله الله اکبر ها دیندار خزه وی کنه اوس خو استاد خلکو ته اعلانونه کوي چې راغون شي وای موږ ټیم نشته
او کله چې د دین قدر چا سره نو هغه به استاد ته مهنت کوي چې موږ له یو ټیم راکړه چې موږ ته قرآن وایي موږ به راغونډي سړی سکه چې زنانو سره اهمیتو زنانه را علی نبی علیہ السلام ته وایي چې یا رسول الله غلبنا علیک الرجال مونږ باندې سړی غالب شو تاسو په ملګرتیا او په مجلس باندې خو چې ګورو نو سړی ارزه کې موجودي نو زمون کار خود پر دی دی چې نارینه موجودي نو مونږه غزیلا نشوتلې اے د الله نبی جمع کې سړی مخ کې سپونو کې جمعه کې سړی مخ کې سپونو کې جهاد کې تاسو سره سړی مرګري بل موقع باندې مخ کې تاسو سړی ناشتي نو سړو دین زده کو مونږ زنانا د دین نه محروم پاتې شو اے د الله نبی مونږ له یو ورځ مقرر کا چې مونږ را جمع کیږو تاسو مونږ ته پې کې لګ واعظ او نصيحت کوئ مونږ له داسې یو ورځ مقرر شینو خبري مونږ به ټوله خزر غونډي نبی علیہ السلام تدانه وی چیرې زبر ډایری ګورم خو بيخي پکې ټیم نشته امت غمګین وګا دام نه وای چې تاسو ته ضرورت هم نشته خالی کور کې کینه بس سټی تپي او لوخي وینځي او زجارو کوي او ماشومان لوبوي تاسو غاړه خلاصه نبی علیہ السلام تپته و چې د دې زنانو نه به الله تپوس کوي سره د جهادونو سره د دعوتونو سره د نورو مسائلو سره د ملمنو د راتلو د ټولو مصروفیاتو باوجود رسول الله مستقل د زنانو د درس د پاره ورځ ور کړی دا اهمیت ته اشاره راکړه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته بالکل صحیح دا یو ورځ ورته یاد کړه زنانه بای کرا جمع کې دي نبی علیہ السلام باغی ته خصوصي بیان کو نصیحت کو امام بخاری دا دې لراوړو چې څوک دا و نه وای چې دا سه هفته کې یا روزانه یو خاص ټیم کې زنانه را جمع کیږي نو ګینه دا بنا راوای او څوک دا و نه وای چې دا بدعت ده الکه دا موږ چې وو چې تخصیص د رزو بدعت ده نو هغه چې ته پې کې ثواب ډیر غني اي نمخ کو رستورو کې ثواب ناجائز غني یا کم غني نو هغه بدعت ده او کم تخصیص چې ته د دې لپاره کې چې خلکو ته صرف پته ولګي نو دا تخصیص بدعت نه ده بعض خلکو ته چوي کنه چیرې جی ورځ خاص کول ناروا دي نه بکې دې شتا ته وای چې دا تا چې بل ختم کوو کنه نو تاب ته مخ کې ورځ نو مقرر کړي تا نو ویلې چې د خالی پرز ماسپخین په پروګرام نو تو ورته دا ما دې نه کو چې ګنه د اتوار پرز په کې ثواب کم او یا د جمعې پرز به کم او د دې ورځې سیوا دا خو به یو ورځ خود خلکو ته یادې چې خلک په راون شي سکال خالی ورځ چې بل مقرر کې دې شی به بل ورځ اتوار به پیر به نه به بل خدا سے تخصیص چې ته په نورو کې ثواب کم غني پدې کې سیوا غني دا چې شریعت نه ثابت نه دا صحیح نه هغه شی چې شریعت نه خاص دی وسه غټي د شریعت نه بغیر بل ورځ دا سه عظیم ورځ غنل دا شریعت کې نشته خیراتونو لپاره خاص کې د ذکر لپاره خاص کې عبادت لپاره خاص کې او شریعت کې تخصیص نه شوی نو د بدعت دی بہرحال امام بخاری باب قائمای چې زنانو د پاره مستقل رز د علم د حدود لپاره مقررول جایز دي نو مقصد مې داو چې امام بخاری دا تعلیم ورکي چې علم یوازې د سړو د پاره نه دی علم د زنانو د پاره هم دی او زویم سړو ته علم وخای سړیم په قران پوه کوي په حدیث پوه کوي خو زنانو تعلیم هم ګوره د سړو نه کم مګنه بلکې سیوا اهتمام وکړي ولی شیطان چې انسان گمراه کوي نو د شیطان سره ډیر لوی جالونه دي یو لوی جال د سړی د گمراه کولو د پاره زنانه ده چې کله په زنانه کې دین نو زنانه د دین نه خبره نه و نو دا بتا ډیر زر ځان سره واړی نبی علیہ السلام سوئی ما ترکت بعدی فتنتن ما ترکت بعدی فتنتن اضر علی الرجال من النساء فتنه ہوتے ہوئے لکنا اغا زنانا فتنه دا چی دین نا خبری ما ترکت بعدی فتنتن اشد علی الرجال من النساء
ما د ځان نه رستو داسې یو لویه فتنه نه ده پرېښودې چې هغه ډېره ضروري ډېره سختۍ په سړو باندې د زنانو نه لویه فتنه هغه زنانه ده خصوصا چې کومه زنانه بې دینه ده اب تا ډېر زر ګمراهۍ ته رابلي او د الله نبی فرمایلی و چې النساء حبائل الشیطان زنانه چې دي نو دا د شیطان رسۍ دي جالونه دي لکه څنګه چې تاسو ښکار کوئ په جالونو کې هسې نه کېږي جالو ته خور کې ډېر په اسانه پکې مرغۍ راونیسئ شیطان چې سړی گمراه کوي نو ډېر کوشش یې دی چې د زنانه د وسوسې نه گمراه کړي نو چې کومه زنانه کې دین نه وي دای قرآن نه خبره نه حدیث نه خبره نه هغه نیک خاون ځان سره بې دینه کې بچی ټول ځان سره بې دینه کې ولې چې د بچی اوله مدرسه هغه خو د مور غېږه ده پلار غریب خو اکثر په کور کې هم نه بیا زمونږ غریبانان خلک دی خو یا په کلي کې دیاړی کې روکي سار ځي او ماښام راځي دته څه پته لګي او یا چې دی مسافر شي نو څو کاله غریب کلي کې نه نو د بچی د هغې تربیت د مور په لاس کې کېږي نو چې مور دیندار وي نو چې پلار راځي نو بچی حافظ قرآني پلار راځي نو بچی عالمي پلار راځي نو بچی ښایسته نیک انسان وي او چې مور بېدینه وي نو چې پلار کله واپس د سفر نه راځي پیسې خو ګټلي خو زامن ته ټول ناهله شوي څوک غلاګري څوک زنایانې څوک چې دی نو نشیانې څوک ډماني څوک په نورو ګندونو کې مبتلا شوي ولې چې مور د دې بچو د تربیت نه غافله وه غلطه لار باندې روان کړي اوله مدرسه خو بچي دپاره د مور غېږه ده نو د زنانه نیکی نو اولاد به نیکانی اولاد په زړه کې به د دین مینه او محبت نو لہذا زنانو تعلیم ډیر اهم ډیر ضروری ډیر چې دی نو اهتمام د دې پکار مسلمانانو زمونږ معاشره د دې نه غافله ده منګه د دنیا تعلیم د هغې ښځو لګولی دی تعلیم سب کے لیے هغې د ټولو زور دی منګه د دنیا هنرونو باندې ټول زور لګو کور په کارونو باندې خپو یو چې دا سبا د بل کور ته واده شي او پس نه پېږي نو سبا کوي خو واحد دین دی چې د هغې اهتمام زمونږ پړه کې نه او موږ خپلې خویندې میندې د دین نه ناپوهې پرېښودې دا سوچ پکار دی د الله د دې نعمت شکریه ادا کړي چې الحمدلله مسافری پکې نشته بل ځای ته تلل پکې نشته محله کې د قرآن عظیم درس دی او دا عالمی درس تاسو په کلي کې چې د یو ځای بل ځای نه خلک راځي او تاسو وینئ ستاسو په بیټکونو کې دیره کېږي ستاسو په کورونو کې په کرایه دیره کېږي او ځان سره بیبیانې راوستي نوڼې راوستي او درس لځي او راځي په رمضان کې نو د پنجپیر خلک خدا موقع غنیمت وګڼئ دا ټولې زنانه په کار دا ده چې په قرآن پوه شي نونه زمونږ په قرآن پوه شي ولې د پنجپیر د کلي د خلکو په ذهن کې یو ډېر لوی مقام دی چې د پنجپیر د کلي او په قرآن نه پیږي نارینه او که زنانه د پنجپیر کلي والا یو ګناه کار کوي نو دې سره صرف دغه سړي نه د دې کلي چې دی نو بدنامي کوي تاسو له الله یو ډېر لوی اعزاز درکړی دی یو ډېر لوی مقام درکړی دی او د قرآن په وجه درکړی دی د قرآن ډېر قدر کوئ ډېر تعظیم کوئ ډېر احترام کوئ ډېر ادب کوئ پخوا به خلکو متل کو چې مکې ته نږدې وي حج یې نه کېږي لرې لرې ځای نه خلک بیت الله ته را روان وي ښه په شوق ښه په مینه په لکونو پیسې لګوي خو خوا کې خلکو سره دومره احساس او قدر نه وي چې منګه داسې نشو چې د دنیا د ګوټ ګوټ نه خلک قرآن له دلته راځي او موږ په کلي کې قرآن بیانېږي او موږ ته نه خبرېږو موږ یې نه زده کوو نو دا به زموږ نه اهلتوبي دا یو مرکز دی د ټولې دنیا د پنجپیر کلی چرته چې لوی لوی مشایخ دي چرته چې لوی لوی علما دي چرته چې اوچت خلک دی په قرآن پوهېږي نو ته به ګورې د هغې نسبت به د پنجپیر سره
د دې ځای نه الله د قرآن دعوت پیغام ګډ ګډ ته ورسو د دنیا او موږ ته محرومه پاتې شو نه چې هغه ونه شي چې خلک کوئی د ډیوې لاندې تیاری ډیوه چې بلیږي غیر چاپیر رڼای خو لاندې ته تیاری اسه نه چې موږ هم د ډیوې لاندې تیاره کې نه ناس چرتا موږ له د دین اوله پیدا غستل پکار دي نارینه او زنانه او بیا واوري تش د کول نه داسې طریقې سره قرآن زده کول چې هغه زموږ په زندګۍ کې راشي قرآن سوی وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم د هیڅ یو مسلمان سړي د پاره جایز نه دی او نه دی یو مسلمان زنانه د پاره جایز دی کله چې الله او د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم د یو کار فیصله وکي چې دوی په خپل خواخه او خپل اختیار چلای دا د سره د مؤمن د شان سره نه خای دا خبرې سړی دا سراولي زندګۍ کې چې د قرآن د حکم خلاف مونږ ونه کو د رسول الله د سنت خلاف مونږ ونه کو ځکه کامیابی خو پدې کې ده کته زده کړې او عمل نه نو بیا هم کار نه کیږي سنن دارمی کی یو روایت راځي سعید ابن المسیب رحمت الله علیه ته یو کس راغی اسه د سنت د اهتمام بارکه یو کس راغی ورته ویل چې زه حج ته زما یا عمره ته زما او تاسو لراغله ما چې تاسو سره مخه وکما تاسو نو رخصت والا ما اجازت والا ما سلام وکم بیا بزم نو دې چې ورغه هغه سره ملاو شو د جمعات کې اذان او شو د منظر نو هغه ورته وی چې اذان او شو او سنت طریقه دار چې جمعات نه بنوځي جمعات کې پاتې شه منځو کنه داغه نه پس روان شي نو دا سړی ورته وی چې زه یوازې نه ما سره نور مرګري هم دي او غیر روان شوی دي صرف تاسو ملاقات تراله نو موږ به مزلاره کې وکړو او زبلار شمه نو دی ورته استا خوخه د خدا د نبی د سنت خلاف عمل دی هغه سړی وی یره جی ساره دې ځکه نشم چې ما ته مرګري قافله راته ولاړ دا غره نزین بیا به یوازې څنګه ځم دی روان شو سعید ابن مسیب خو ته صرف روایت بیان ک وته وی ځکه زینو خود دې سړی تاسو به بیا کو چې هغه پلانې سړی څنګه دی پلانې څنګه دی قافلې والا چې ته رابطه به وشو داغه تاسو به معلومو نو یو ورځ چا وته ویل چې هغه پلانې سړی چې هغه د سورلې نه را پرې وته خپې ماته شو یا سعید ابن المسیب رحمت الله علیه وی چې ما سره دقه فکرو چې دا سړی د جمعات نه روان شو اگر چې حج یا عمره ته روان دی په سفر روان دی خو بانګ ویل شو د جمعات نه وته د نبی د سنت خلاف وکړه او ما ویل چې د تبس نقصان رسی د تب ضرر رسی او هغه کارو شو چې خپې ماته شو ورونو دا دومره فرض او لازمی خبره نه ده صرف د نبی علیہ السلام د سنت خلاف شو یو ادب چې په کاردار جمعات کې ایثار شې ځکه خلک پتا په بدګمانیو کې چې د مزنه کې لوی احکامات د قران موږ د خپل د لاندې کو لوی طریقې د نبی علیہ السلام موږ د خپل د لاندې کو وای کویګو په عمل پیونه کو نو موږ ته ضرر او نقصان نه رسي عجیب خلق و صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین صحابی تله ده د جبل ابن اهم خواتا او دا واقعا ده جبل ابن اهم هغه سړیو چې بادشاہ د حضرت عمر په دور کې مسلمان شو انو بیا واپس وګدا قصه ده طواف کو په طواف په دوران کې یو سړی داغه پلنګ پکې خدا داغه لنګ کولاو شو چې لنګ کولاو شو نه خو بادشاہ او ملامت شو راتاو شو هغه سړی له سپېړه ورکړه چې کله هغه په سپېړه باندې وو هغه سړی لاړ حضرت عمر ته درخواست پیش کړ چې دې سړی مال سپېړه را کړی دا عمر خو اسلامی حکومت حضرت عمر دې راوغخ چې تا دې سړی له سپېړه ور کړی دا نو یا به دې رضا کې او یا به مونږ ته نه قصاص نو هغه ته وی چې ته زمانه د دې سړی چې یو عام سړی دی زه یو بادشاہ او ما اسلام قبول کړي زمانه به ته د قصاص اخلي حضرت عمر ورته وی چې آو
تا او د اسلام کې اوس یو شی ستاسو د دواړو یو شان حق د دې بنو فزاره علاقې سړیو صحابیو د قوم راغون شو او د خوا د جبله قوم راغون شو لوی غویمه جوړه شو جبله قصاص ته غاړه لګي عمر وی چې خامخا بدنه قصاص جبله وی کتا سو ما مجبور کوي نو زب مرتد شم نصرانی بشم حضرت عمر ورته وی چې اوس خو صرف یو سپیړه ده او که نصرانی کیږي نو سر بدنه کټ کو دغه مرتد سزا خدا ده د چې پوه شو چې بل لار نشتا نو مال لګ مهلت را که زب سوچ کم نو سار بدتا ته وي متعالی مهلت دی صباح خیر دی شپه چې شو نو تختید او مرتد شو لا چې کله مرتد شو روم بادشاہ سره اوسېده دا صحابي تللی د سره چې کله ملاو شو د ملاقات لورغه هغه ول ډېر لوی پروتوکول او زور کړی او ډېر لوی عزت او اعزاز جبل ابن اهم په یو تخت د سرو زرو ناس دی دا صحابي ځان سره اوچت ک چې کله اوسره تعارف او کسرو زرو تخت باندې کینو اوس ګوره ایمان ته دا صحابي چې ګوري تخت د سرو دی نو روغونه راکوش جبل الله وته وسکه وای په دې باندې نه کینم وای مونږ رسول الله سلام د سرو زرو د اشیاءونه په ناسته باندې منې کړیو چې په دې باندې کینم زه په دې نه کینم جبل الله وته وای نعم صلی الله علیه وسلم او بالکل د الله نبی خدا سے ویلی دی الله دې په رحمتونو راولېږي او سلامونه راولېږي ولکن نقي قلبک خپل پاک ساتو چې سکه هغه کوا دی وته وینا زه دې ته نیم تیار دې دغه تخنه را کوزيږي په ځمکه کې کله چې ډوډۍ رااله انو ډوډۍ چې کم درستخان باندې کې خود شلوخي د سرو د سپینو رااله د سرو د سپینو لوخي رالل دا صحابي وګم دی چې وای قتل لوخو کې د سرو د سپینو لوخي دي ډیر ارسته شو عزت کې خوراک نه کوم بادشاہ وته ولی وای منګ رسول سلام په دې کې د خوراک نه منې کړی د الله نبی ویلي دي چې د سرو د سپینو په لوخو کې به خوراک نه کوي دا ایمان د صحابه دا کومنګ دې برا پورې خنداګان کې چې دا څه مقلې موږ له دومره قیمتي لوخي راوړو دې په کې خوراک دا یې نه ارسته شو بادشاہ وته ورشي اغله عام لو خیر راوړ پای کې خوراک بیا چې کله لاس وینځي بیا ول رسول لو خیر راوړ پای کې وی لاس وینځه حضرت هغه صحابي وته چې نه ز په دې کې لاس نه دا رسول لو خیر بیا ول یو خانه ګونراړ پای کې د پدیا د پتل لو خیر راوړ پای کې لاس وین صحابه دا سید عمل نمونه بادشاہانو په دربارونو کې مغه د شریعت یو حکم نه پرېخي من په غم کې خپل خوخه په خاده کې خپل خوخه په دکان کې خپل خوخه په زمیندار کې خپل خوخه په شکل صورت کې خپل خوخه په هر قدم د الله د حکم خلاف کو په هر قدم د الله د نبی د طریقې خلاف کو نو یاد ساتئ کدا سے زمونږ زندگی نو دا د پنځپیر دا کله دا قران دا حدیث به زمون خلافي چې دا خلک خپو شي او بیا عمل نه کوي مسلمانانو ډېر احتیاط پکار دی ډېر سوچ پکار دی په مونږ باندې د الله دا عظیم احسان دی خود دې احسان تپوس کوم الله پاک کوي هغه خلکونه به تپوس کوي چې چا جهنم ته روان دي سألهم خزنتها الم یاتکم نذیر کله چې جهنم ته داخل زین او جهنم چوکیداران به تپوس کوي آیا تاسو کې رون کې نو راغله چې بیان درته کړو هغه بسوي بلا قد جاءنا نذیر فكذبنا بشک مونږ ته نذیر راغلو يرون کې راغلو خو مونږ دا هغه تکذیب کړو مونږ ورته ویلو چې ستاره خبره مونږ نه منو نو چې چا قولن تکذیب کړي دي هغه بیا ارمان کوي خو چې چا فعلن تکذیب کړي دي نو هغه بیا ارمان کوي فعلن تکذیب دا دی کنه چې عمل نه کوي سوچو کې مسلمانان دا ټول کله په منزله دی یو کور دی الله پاک فرمایي واذکرنا ما یتلا فی بیوتکنا من آیات الله والحکمه
اے زنانو مخی آیت کی وئی اے زنانو وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولا اللہ اکبر اے زنانو پکورنو کی دن پا آرام اسی گئی او خپل ډول او سنگار په خوا په شان د جاهلیت باندې مخکاره کوي پردو سړو په مخ کې زیب و زینت مخکاره کوي ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولى نو کورونو کې چې اوسېږئ نو سبا کوئ واقمنا الصلاة وآتینا الزکاة د منځونو به پابندي کوئ زکاتونه به ورکوئ د الله او د الله د رسول تابعداري به کوئ واطعنا الله ورسوله الله الله ولی انما يريد الشيطان انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا الله غواړي چې تاسو نه پلیت خوینه ختم کی اے کوروالا او اے د نبی علیہ السلام بی بیانو او پاکی تاسو په پاکولو سره کور کې دنه اوسېږئ نو سبا کوئ واذکرن ما یتلا فی بیوتکن من آیات الله والحکمه دانه چې په کور کې ټیویګان ګوري په کور کې ډرامې ګوري په کور کې بس غیبتونه او دروغ او کیسې کوي کور کې دنه ناشته نو سبا کوي د الله آیاتونه یادوي د رسول الله سلام سنت او حدیث یادوي موقع غنیمت وګڼئ پیدا واخلئ د دینه ستا په کور کې نه ستا په گاون کې نو هغې له ورځه قرآن زده کوه د رسول الله احادیث زده کوه د خپلې زندګۍ دپاره اصول معلوم که په هغې عمل وکړه دنیا به هم دې ښایسته شي او آخرت به هم دې ښایسته شي یقینا الله دې لطیفا باریک بین خبیره خبردار یا لطیفا مهربان خبیره خبردار نورونو دا د الله عظیم احسان دی چې د بناتو درسونه شروع دي د بنینو شروع دي مرکز کې درس شروع دی الته مورئ دلته جماعتونو کې په خپلو درسونو کې کینئ بناتو د بناتو ځای ته لیږئ زموږ به الله د دې په وجه باندې دنیا هم ښایسته کوي او الله به آخرت هم ښایسته کوي الله دې د صحیح عمل کولو توفیق را نصیب کړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب